أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر مكية وهي 3 آيات. سورة العصر مکی سورت تے اور 3 آیاتونه دي. عبید اللہ ابن حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ دا صحابہ کرامو یو 2 کسانو چاگوی با کلم یو بل سر ملوشو نو دا صورت بے اولستو نو علی بجودا کیدل. دا دے صورت دا تلاوت نا غیر یو بل نبا نجودا کیدل. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کچر دے خلق کو صرف پا دے یو صورت کے سوچ فکر اکو نو دا دا دوی دا پارک کافی دے. نو دا یو دیر مختصر صورت دے خو جامع دے دا دنیا او دا آخرت دا دوارو درستی صحیح والے پدے کے بیان شوے دے. پدے صورت کے اللہ پاک عصر باندے قسم کرے دے. عصر زمانے توئی او پدے زمانہ کے دا انسان عمر ہم داخل دے. دا انسان چو سمرا کمالات تی سعادتون و نیک بختیاری نو دا انسان دا عمر دا اغیر پاریو لویا سرمایہ دا. نو دے صورت کی پا زمانہ باندے اللہ پاک قسم کرے دے. نو پا کم سیز باندے چے قسم اکری شی اغا سیز بطور گواہ پیش کی گی. نو چے پا زمانہ قسم اخوڑے شو نو دا زمانہ بطور گواہ پیش کی گی. زمانہ گواہ دا چے ان الانسان لفی خسر انسان پلوئے تاوان او خسارہ کے لئے. تاریخ دا زمانے گواہ دے کہ انسان پتاوان کے لئے. حضرت آدم علیہ السلام دا زمانے نوالا تر قیامت پورے تاریخ دا زمانے چے گورنو انسان با خسارہ کے را روانی. پا انسانانو کی قابیلم یو انسان دے کہ پا حرس کی راغلے دے پا حسد کی راغلے دے دا اللہ حکم ند منلے نو خپل رور قتل کرے دے. قابیل اولگے دا او خپل رور حابیل قتل کر. نو تر قیامت پورے چے سمر قتلو نکیگی نو دا قابیل با پا آغے کے حصوی. نو دا یو قتل 2 قتل ندی پسونو پزرگونو ندی پلکونو پا کروڑونو قتلو نشوی دیو کیگی پا دے طولو کے بعد قابیل حصوی. نو سمر لوے خسارہ و تاوان دا قابیل شوی دی. انسان دے قابیل یو انسان دے سمر لوے خسارہ کی.
دا آدم علیہ السلام نے بیا رستو چې ابلیس د شرک او د کفر بنیاد کې خودو او کم خلق په دغه کې مبتلا شو نو د دین رستو تر قیامت چې څومره شرک او کفر کېږي د هغې ړومبنو انسانانو په هغې کې برخه ده نو دغه انسانان دي چې تر قیامته د شرک او د کفر وبال په هغوی باندې دی د ابراهیم علیه السلام زمانه کې نمرود هغه هم یو انسان دی ځان ته د خدای نسبت وکړ انجام خراب شو د دنیا یو بادشاہ او بیا خپل ځانې د انسانیت نه وویسته د خدای درجې ته ورواړوي زه خدای یم لاړه تباه و برباد شو تر اوسه پورې د هغه نوم څوک په ښکلو الفاظو کې نه اخلي چرې به هم څوک ونه وایي چې رضی الله عنه یا رحمت الله علیه دا ورته نه وایي دغه انسان دی بیا د موسی علیه السلام په زمانه کې د فرعون حال وګوره لوی حکومت الله ورکړو قسم قسم نعمتونه الله ورکړو چته په مرض نو راغلی تقریبا سرخوږی او تبم پاغه نو راغلی چې کله الله رک نو داسې رک شو چې چرې به هم څوک ښکلي نوم وانخلي دغه هم یو انسان دی څومره خساره او تاوان کې دی د پیغمبر علیه السلام زمانې ته راشه ابو لهب خشتو قامدارو حسندارو مالدارو لخکر والو د حجرې او د بیټک ډنډمار ورسره و دومره خشته چې مخ به یې شغلې کولې نو ابو لهب ورته وایي د شغلې پلار خو چې کله د الله نافرمان شو نو په نافرمانۍ د الله کې په داسې مرګ مړ شو چې خپل خپلوان ورته نږدې نه راتلل په داسې بیمارۍ کې مړ شو چې سخاب وي کلي کې قور شو نو خلک وی ابو لهب مړ شوی دی نو بیا په مزدورانو باندې داسې کندې ته غورځولی دی لکه مردار خر چې په بازوګانو په اړمونو باندې خلک کندې ته غورځوي خاورې پرې ورړی ابو جهل چې ابو الحکم د حکمتونو پلار به یادېده د مکې د خلکو په اعتماد و فیصلې به یې پرې کولې چې کله د الله نافرمان شو نو د بدر په میدان کې په یو کوی کې لکه د مردارې وغورځېده نو داسې د دنیا تاریخ وګوره هره زمانه کې چې د خدای او د خدای د رسول مخالف جوړ شوی دی هغه انسان په خساره کې دی ان الانسان لفی خسر انسان په خساره او په تاوان کې دی نو زمانه گواه ده تاریخ د زمانې گواه دی چې انسان په تاوان کې دی والعصر په زمانه مې د قسم وي زمانه د زمانې تاریخ گواه دی چې انسان په خساره کې دی یا عصر د مازیګر د ټیم ته ویل کېږي نو د مازیګر په ټیم باندې الله پاک قسم کړی دی اوس د مازیګر دا وخت کاروباري دنیا کې تاجرانو په نظر باندې ډېر لوی اهمیت لري په مازیګر کې دکاندار هم داسې دی چې وی وخت ورځ ختمېدو والا ده او چې څومره زیات ګاهک راشي او ډېره سودا خرڅه کم نو د هغه په نظر کې هم اهم دی او د ګاهک په نظر کې هم مازیګر ټیم اهم دی وی دکانونه بندېږي او زر تر زره سودا کوم ګاهک د پاره هم اهم دکاندار د پاره هم اهم نو کاروباري دنیا کې د مشغولیت ټیم دی خو شرعي نقطه نظر باندې که ګورې نو د اوراد او د وظایفو د پاره د الله د یاد د پاره د مازیګر ټیم ډېر اهمیت لري په دې کې وظیفې کول الله یادول اجر او ثواب یې زیات دی نو دا د فضیلت ټیم دی الله ته د نزدېکت ټیم دی مازیګر نه ماښامه پورې
د خندق د غزا په وخت باندې د پیغمبر علیه السلام نه د ماسپخین مونځ قضا شو، د مازیګر مونځ قضا شو، د ماښام مونځ قضا شو، او د ماسخوتن مونځ د خپل ټیم نه ډېر رسته شو. قضا خو نه شو، تر سهاره نه قضا کېږي، خو د خپل ټیم نه ډېر رسته شو. نو دا څلور مونځونه د پیغمبر علیه السلام نه د خندق د جنگ په موقع باندې پاتې شو. نو په دې کې زیات افسوس پیغمبر علیه السلام د مازیګر په ټیم پسې کړی دی او دغه کافرو ته خیرې یې کړي دي. الله دې د دوی کورونه او د دوی قبرونه د اور نه ډک کړي. موږ له صلات الوسطی پاتې کړی دی. صلات الوسطی د مازیګر ټیم دی. نو مازیګر ټیم پسې د مازیګر مانځه پسې پیغمبر علیه السلام افسوس کړی دی، کافرو ته خیرې کړي دي. عام طور باندې د مازیګر مونځ چې د چا نه فوت شو، حدیث مبارک کې راځي داسې تباه شو لکه چې د ده کور مال حال لوټ کړی شو. نو د مازیګر ټیم باندې الله پاک قسم کړی دی، والعصر، د مازیګر په دې ټیم مې د قسم وي. یا د زمانې نه خاص د پیغمبر علیه السلام زمانه مراد ده، په هغې باندې الله قسم کړی دی. د محبوب په زمانه مې د قسم وي، د پیغمبر علیه السلام په مبارکه زمانه مې د قسم وي چې په دې کې د رسالت او د نبوت یو نور راښکاره شوی دی. انسان د الله خلیفه دی، خلافت کبرا یو نور راښکاره شوی دی. په دې زمانه مې د قسم وي چې انسان په ډېره لویه خساره کې دی. نو په زمانه کې د انسان د ژوند دا ټول اوقات شامل دي. د انسان عمر که کال دی او که دوه دی او که میاشت ده او که ورځ ده، که ګنټې او منټونه او سکندونه دي، نو دا د انسان دپاره یو لویه سرمایه ده او په دې سرمایه باندې دی د دنیا او د آخرت لوی لوی ګټې حاصلوي. او که د عمر د اوقات په غلط طریقه باندې استعمال کړی شو نو د دې انسان دپاره وبال جان دی. نو عمر تیریږي، وی داسې تیریږي لکه د سیند دا اوبه چې روانې دي، بریک نه لګېږي، د اوبو به بریک یو ځای کې ونه لګېږي. عمر هسې رنګ تیریږي لکه بحر چې بهیږي. حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا. وی ستا د ژوند دا ساګانې تعدو د شمیر ساګانې دي. فکلما مضى نفس چې کله یو سا اغشتل تیر شي نو انتقصت به جزءا، تا یو جز د ژوند کم که. دا ګړی د ټک 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 کوي نو دا ټک ټک نه کټ کټ، وایي ستا د ژوند سکند کټ شو کټ شو. نو یو ساعت تیریږي نو جز کمیږي، ستا د عمر جز کم شو. اوس دا ژوند چې الله درکړی دی نو دا یو تجارت باندې ولګوه چې دې کې ګټه زیاته وشي. د هوښیارتیا نه کار واخله، دا خپله سرمایه فایدهمند کارونو کې ولګوه. نو چې فایدهمند کارونو کې دې ولګول نو ستا د دې نفع حد او اندازه نشته. او که د دې خلاف ضروري کارونو کې دې دا خپل ژوند ولګو نو نفع خو سر خوړلی دی، خو اصل سرمایه دې ورسره بیلله. او اصل سرمایه چې لاړله ګټه اونه شوله، بې شمېره جرمونه به در باندې راشي. او که چا د ژوند دا سرمایه فایدهمند کار کې اونه لګوله او ضرري کار کې هم اونه لګوله
نه د فائدې کار کې ولګولا او نه د نقصان کار کې ولګولا، نو کم از کم نقصان خدا دی چې هغه نفع او ستا اصل سرمایه خو ضایع شوه. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کل یغدو، هر یو انسان یغدو سبا کوي، فبائع نفسه، نو دې دا خپل نفس خرج کوون کې دی، فمعتقها او موبقها، نو چې دې دا خپل نفس خرڅون کې دی نو یا آزادون کې د نفس دی یا هلاکون کې د نفس دی. نو که د نیکۍ په کارونو کې دا جون ولګو نو دې آزادون کې د نفس شو، د جهنم نه نفس آزاد کر، او کنا خلاف شریعت کارونو کې ولګو موبقها، نو دې هلاکون کې د نفس دی. جون د انسان، دا اوقات د انسان دا د یو سرمایه ده، او دا سرمایه فیدمن کار کې لګول غواړي. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، الله فرمائی آیا خیم نه تاسو ته، هل ادلکم خیم نه ده علی تجارت، یو تجارت تنجیکم من عذاب علیم چې هغه تاسو ته نجات درکړي د عذاب علیم نه. نو دغه تجارت دا دی چې دا خپل مال جان، دا خپل اوقات د الله په حکمونو کې ولګوه، په الله یې خرڅ کا، چې په الله دې خرڅ کړل نو دې کې تاوان نشته دی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، الله اغشتری د مؤمنانو نه نفسونه د دوی او مالونه د دوی، نو چې په الله دې سودا خرڅ کړله الله دې له تاوان نه درکوي، ګټه به درکوي. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، فبدل کې الله سور کوي جنت ولا ور کوي. د انسان جن دا سده لکه د وورې چم، د وورې دا سانچا دکاندار برف خانې نه راوړي او په دکان کې کېږدي. اوس که ډېر چالاکۍ سره ده دا سودا خپله خرڅه کړله خو پیسې یې نغدې کړې، او که داسې ناراسته غوندې و او ډډه یې لګولې ده، خپه په خپه راوړولې ده، ګاک راځي دی ورته ګوري نه، نو دا وورې دا سانچا لږ وخت پس ګوره نو ویلې به شو د دکان نه اوبه به یې لاړلې، ده پې پیسې ورکړي دي خو ده له روپۍ هم نغده نه کړله، ده د ناراستۍ نه کار اخیستی دی. نو د جن سرمایه بیدون کې ده. یو بزرگ د وورې خرڅون کې دکان ته ودرېده، ورته یې وکتل، نو هغه وایي زه د سورة العصر په تفسیر باندې پوه شوم، که دا دکاندار غفلت نه کار والي نو د ده دا ووره اوبه شولې او اوبه ټینګېږي نه بیږي به ضایع شولې. نو دا زمانه دا تاریخ گواه دی. دې قومونو ته ګوره چې څوک ترقي کوي، څوک تنزل کوي، څوک په عروج کې دي، څوک په نزول کې دي، څوک ښکته دي او څوک پورته دي. نو دې واقعاتو ته فکر وکړه. والعصر، قسم مې دی په زمانه باندې یا د مازدیګر په دې ټیم باندې، ان الانسان لفی خسر، انسان په لویه خساره کې دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خو د دې لوی تاوان او خسارې نه بچ څوک دی؟ هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی، عمل صالح یې کړی دی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یو بل ته تاکیدي حکم کوي دا حق او دا صبر. نو دې کې څلور اجزا دي. یو ایمان او عمل صالح. نو دا د انسان د ذات سره تعلق لري، ایمان او عمل صالح. دا د انسان خپل ذات سره تعلق لري. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
دا د بل سره تعلق لري. رنبني ایمان او عمل صالح د خپل ځان اصلاح سره تعلق لري، او دا اخیری وجوده د نور مسلمانانو د هدایت او د اصلاح سره تعلق لري. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصو لفظ د وصیتنا مشتق دی. تاکیدی حکم مؤثر انداز سره نصیحت کول، د نیک کار هدایت کول، د حق وصیت کوي او د صبر وصیت کوي. د حق نه مراد صحیح عقیده، عقائد صحیحه او اعمال صالحه. حق نه مراد صحیح عقیده او صحیح اعمال، دا مجموعه. او د صبر معنی د تمام گناهونو نه، د بدو کارونو نه بچ کېدل. نو لکه چې لومبني لفظ کې امر بالمعروف راغی، د نیکه کارونو حکم کول، او د دې دویم جز نه د دې صبر نه نهی عن المنکر راغی، د بدو کارونو نه منع کول. نو د دې مجموعي خلاصه بیا دا ده چې ایمان او عمل صالح چې چا اختیار کړ او د دې تاکیدي حکم یې بل ته وکړ، یا دویم احتمال پکې دا دی چې د حق نه مراد حق عقیده او د صبر په مفهوم کې اعمال صالحه باندې پابندي ده، د بدو کارونو نه بچ کېدل. ځکه چې د لفظ صبر خپله معنی حبس النفس، ځان منع کول، عما تشتهیه النفس، د هغې کارونو نه چې دا نفس خواهش کوي، تقاضا کوي. نو په دې صبر کې صبر علی الطاعت، تمام د نیکه کارونو باندې دا نفس پابند کول، صبر علی الطاعت. صبر عن المعصیت، د ګناه د کارونو نه دا نفس منع کول، او د مصیبت په وخت کې د ګډو وډو خبرو نه ځان منع کول، صبر علی المصیبت دی. گویا کې په دې کې ټول شریعت په دې لفظ کې راغی. انسان ایمان او عمل صالح نه څوک منع کوي؟ عادتا دو سیزونه، ایمان او عمل صالح نه چې منع کوي نو عادتا دو سیزونه منع کوي. یو دا چې څه شکوک او شبهات را پیدا شي، نو دا شکوک او شبهات انسان منع کوي د ایمان نه او د عمل صالح نه، عقیده خراب شي. او دویم منع کول کې دا ایمان او عمل صالح نه خواهشات نفسانی دي. د بنده زړه کېږي چې نیک عمل وکړم، خو خواهشات نفسانی په غالب شي، نو په بدو کارونو کې مبتلا کی. نو وتواصوا بالحق کی شکوک او شبهات لري کېږي، وتواصوا بالصبر کی خواہشات نفسانی منع کېږي، پرې ښودل دي. په دې یو آیات کې وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، په دې کې د شکوک او د شبهاتو لرې کول علاج، او وتواصوا بالصبر کې د خواهشاتو پرې ښودلو هدایت ورکېږي. وتواصوا بالحق نه مراد د مسلمانانو علمی اصلاح ده، وتواصوا بالصبر کی عملی اصلاح ده. مسلمانانو ته پدې کې ډېر لوی هدایت دی چې دا خپل عمل د قرآن او د سنت تابع کا، خپل ځان خپل عمل د قرآن او د سنت تابع کا. څنګه چې دا کار ضروری دی، نو دقه د بل مسلمان
قرآن او سنت ترا وصل دا ضروری وګڼه چې د ځان اصلاح کینو د بل د اصلاح فکر هم وکا. خپل اهل و عیال، خپل دوستان، خپل متعلقین د ګناه د کار نه بچ کا، نجات طرف ته راولا، نو په خپل بم بچ شي او بل به هم بچ کی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم می دی په زمانه باندې یا په وخت د مازیګر باندې، ان الانسان لفی خسر، چې بېشکه انسان په ډېرو لوی تاوان کې دی، په خساره کې دی. الا الذین آمنوا، مگر هغه کسان په خساره او تاوان کې نه دي، آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عمل یې د نیکۍ کړی دی، وتواصوا بالحق، او یو بل سره د رښتیني دین د حق تاکیدی حکم کوي، وتواصوا بالصبر، او یو بل سره تاکیدی حکم کوي د صبر کولو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.